السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو په 400 شاپړه کې سم قیامت تیر شو. قتل پسې قتل نن یو بل ماشومه چا ظالمانو په ډیر بے دردی سره حلاله کړې ده. دی ماشومي سلور کال عمر دینه مخکې یو بل ماشومه هم چا حلاله کړې و. الله تعالی دې رحم وکړي. ډیر زیات بد حال روان دی. دا ماشومه څوک و اول حلاله کړې و. راځي عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو که څه غنټې نشان وي چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو په 400 شاپړه کې مریم ولدی عبد الله چې دا پرون مازیګر اورکشې و پلار دکان ته بوتلې و. دکان کې ولا سودا وکړه او ورته ویل بچي کور ته ځه. خو بیا مریم ماشومه کور ته نغله. پلار او ټول خاندان ټول کلی ورپسې ګرځېدو. د شپې د سحر اذانونو سره یې د سین غاړې ته یو پټیو هغې کې د مریم ماشومه بې منتله چا ظالمانو ولا مارې کټ کړې وه یعنی خلاله کړې وه. ډیر زیات غټ ظلم یې ورسه کړی و. پلار یې وایي دې نه مخکې زما یو بله لور وه هغه هم چا قتل کړې وه. خو دا دویمه لور ده دا هم لاله چا قتل کړه. پلار غریب وایي چې زما چا سره نه څه زیاتې شته نه مې چا په پوله پټې شریک شته دی نه مې چا سره تاوتریخوالی شته دی. ای سبې سیلاله دواړه لوریانې قتل کړې. ډیر زیات ظلم یې کړی و. په دې وړو ماشومان هو الله تعالی هم حق نشته. ظالمانو دومره غټ ظلم ولې وکړو. د دې ماشومان هو هیڅ ګناه نه وه. پلار وایي چې ما ته دې قاتل زر تر زره ګرفتار کړی شي او د جاسدي په چوک کې دې سریعام پانسي کړی شي چې آینده دپاره بل څوک داسې کار ونه کړي. عزتمندو زموږ پولیس والا ته همدا درخواست دی چې دې کار له دې مکمل زورونه ورکړي. روزانه داسې ماشومان څوک تښتوي څوک یې حلالوي څوک یې بې ګناه قتلوي. عزتمندو چې پولیس والا دا کسان د قرنګ یو څو ظالمان سریعام پانسي کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي نو آینده به بل څوک داسې کار نه کوي. الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې آفتونو او مصیبتونو نه وساتي او دا ظالمان دې الله تعالی د مخ د ځمکې نه ورک کړي. دوستانو دا وه زموږ د دې وختني معلوماتي ویډیو. د نورونی معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو یو سکینډ نشان وی چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.